د معتبرو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو ته لاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو ته راووت. یو ته مې هغه ورځ وې زمونږ علاقه کې واده نو بینډ ورسره و، دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي. نو ورځ دی هلکه دا ولې یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچو د سپي بچیه مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي. مولیان راشي چې په دواګانو یې رسخت کوي. غریبه کمزوری ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده. جومات تم چې هڼ هڼ استاد راشي نو چڼیا تا په ښځه همدا چڼی واچو. جومات ته جرجې چڼیا دا کوزه ولې نه دی غوړېدلی؟ دا جومات ولې ګنده دی؟ په تا ستندر پرېوتی دی خو ته صفا که کنه. ته څه په ګرنیټ لګېدلی؟ جومات ته راننوځې او خیرنو جارو راوال او جارو یې که کنه. پخوا به ګیر خریالو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې، اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن. نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته می ورکې ګیرو والا. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ورته ویل ما ته پته نشته. ولې؟ وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده؟ نه دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې. ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی. ورته یم څنګه چل دی؟ او دا ښځه یې راته ولاړی. هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی. نه داس وی خان را وی کینو د خوځې کې ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی؟ دا عادت به مونږ نه کله وځي. ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي. ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي. که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفعې خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه؟ او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي حفاظت یې که چې مه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه؟ دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولې دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي
که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي. نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه ده، خر زامن. هغه ورځ یو ما ته وی پلاني ځای ته تللی وم، دا چڼي مڼي ملته ډېر وو، چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي. ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای که نه؟ د لارډ میکالې انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی، او چې څوک قال رسول الله وای هغه چڼې مڼې دی. دا مردار چې مړه شي دي ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي. زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده. هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش، سبحان صدر بش، سبحان صدر بش. چې راپاسي صدر بش په ملا وټه دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم. تاسو به وګورئ د بش انجام. دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی. په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي، ګاډي لارې کې واچوي بوی. ولې لکه وای تا په فوټپات ګاډي روان کړي او زنانه نشي تېرېدی. دغه زنانه په تاسو ډېرې وجاړه. امین کوي. دا خپل خزم در باندې وجاړه. دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تېرېدی. 60% به الیکشن خزې کوي. 60% 80% به در سره خزې په الیکشن کې ولاړي او تاسو به خزو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه نه او زمونږ ترور ده او خور ده او فلانې ده. 60% دا به در سره خزي. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته لکه الیکشن شوق ولې نه کوي؟ مالې مفتی صاحب په آرام کېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي، هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښه. ما ته بس په آرام کېنه توبه م نه. لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي. اوس نه لګیا یې ګډېږئ اور ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته میں جی انت سا جی انت سے کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جیسے. دیکھو وګورئ څوک چې کمزوري او ښځې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غلام زورې پاتې دي. ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې ووی مال خدای وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مسلمانانو ته وایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي. نو یو بوډا سړي ما ته وی جي په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختم. څنګه پې وروختې بیخي ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېله شو. ننګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سوري کړي او بیا لاس هغې ښځې کوم ځای کې پاس ودرېږه
زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکه ښځې لاس دلته ایښی ایښی که نه ښځې لاس ایښی که نه ګیرې والا یې د دې غلام دین نه رانیولې شرمېدلي پاکستانه اے ذلیل او رذیل ملکه نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سوري کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاوو چرګانو بچو هر چا نه سبق مه وایي اولې لږ تلی چې دا د کم ځای دی د ده رشته کم ځای سره ده د ده تعلق چا سره دی د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی دی معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي نو خدای دې کور وران که چې وران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا وایي چې مولا به په خره سور جومات ته راځي نو نن د جلسې ورځ نه وه نن د ګډېدو ورځ ده بیا مه کوه دا نه پرېږده چې ګډېږي په ایمان درته وایم چې زه اوس تلی شوې که نه چې دا څومره ګډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شاباس او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه ستاسو دوا په کار ده تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلم 6 ځله حکومت به ویل راوځه ما به ویل والله کې دروځم دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اریپور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي بد راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي ومه نیومه یې ولې اله به وځم چې دا 400 را سره ټول پرېږدي ایمان دې ته وایي ویزدګر ملا د روزي په زمانه ته دا نور د مور بچي نه دي ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی سم شي ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سم شي زه په عائلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي جیل ته واستولم والله کې دروزم عائلي قوانین کې څه چې ښځې ته به مې اجازت دي چې میړه ته ووایي چې 1 2 3 طلاق مې کړې خوند به لا دا وی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم در کولی الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي تاسو به د خپلې منډې وګورئ داسې چلو په لکی مروت کې مې جلسه کوله لویه دنیا ناسته ده 1 بجه ده د شپې چې ان د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېدو چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو ځکه چې خلکو کې گیر شو ته په ما راځه او زه په تا راځه چا پکې آواز وکړو چې دا سپی لیونی ده مروتی جبه کې وویل دا مروتی دی دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده ته په ما راځه او زه په تا
سیکرټري ته مې وې زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپېلې خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پیژنم زما په سن 65 کې پیژندلي وای چې یو بم په لنډۍ را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي څوک لوړګي ته څوک هزارې ته څوک افټاباد ته یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی سے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وستیاں تاسو پیژن قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو سرونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوری امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګت ولو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی چې شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلان وکړو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سهار له یو ښه کټه ایډوایزر واغسته څوک وا سیده زمونږ سرداره ده زمونږ باران کې نه زما عزیزانو عرض میں ہو سوچو کہ د چا پلاس کے چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امغا خلق ستا په سر سوداګانې کوي قوم بیګا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی قوم څه شی دی پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غوګولو خو په ګډېدو شي دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دیکھو ګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر پیر ماما سنگا چل دے اس میں پا دغت سے اس میں ہاٹ لین باندھے خدا سر خبر اس ہاٹ لین پہ جنے ہاٹ لین سے تو ہوئی ہاٹ لین اگر ڈائریکٹ وائرلیس سسٹم چور خیال پر دیکھو گور داغم سے وہ سونا مریدان یو ماتوی د متعلق بخیال کے مالی جی خدای دې خیر چې دران شو په دغه ځای ځان وویشتو او 22 ګولۍ د دې مزغونه ووتې مالکا ګولۍ خو بنیږي اسمان ته رسېدلي ځکه چې د پیر صاحب د مرۍ نه ووتې لا سوات ته تللی وم ویل دلته یو بزرګ دی راځئ چې ورشو چې ورلو مالټې مالټې راوختې هم خوړې ډېر سات پس پیر صاحب راووتو مونږ وی جي ته خو ډېر لیټ راوت ویلې ما خدای سره خبرې کولې د حالاتو متعلق څه خبرې ما ته وشو وستا مالک بیړه دې غر کشه چې غر کړي د مرګرو ته مې پاسې خدای بیا خو باسته دا غم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې موږ فیصله وکړو تاسو زموږ ښځې لوڼه کنځئ که نه کنځئ اینا ملوانه دی بہن اینا دی رن اے بیزیگر مولا دی رن پلانے دیمله ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې سخانې ته جومات ته راپسې راوخته او کنځلې راته زه راپاسېدم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځلې وکړي د دې
کنزلو په بدل کې دغه کنزلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځي. که تاسو وایئ چې بجلیګر ملا په ښځه داسې وکړم نو ستاسو په ښځه دومره خره واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده، خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټری تا یا سیکرټری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا، حکومت زه دې ته نه وایم. دا انتظامیه ده، دا مشینری ده، دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي، دې ته حکومت نه وایم. حکومت زه وایم وزیر تا، گورنر تا، وزیر اعظم تا او صدر تا، دې ته حکومت وایم. څه شي ته وایم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه یې دي. الله کله کله ډکې وایم یو ښځې ته چا ووي چې بوډا له دې ورکوي، هغې وی خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه، چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکوي، د چا پوزې چیتې دي، د چا غوږ کوږ دی، د چا دا سترګې تنګې دي داسې، د چا سر چې دی چیت دی. او دې گورنر ته وګوره صاحبه، ته به وایې چې چا تې خانک لرې کړی. ښه نو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه، داسې بدقسمته یې بیړه مغر کړه. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. یو سړی و، هغه په یو کور کې په یو ښځه مین و. اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې ووایي چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 20 ډزه به دې ولو. ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې یې ووایي بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو. هغه ښځې یې ووایي چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه. که نه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، مونډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو، دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړ وو، هلکه ټېله ورکړئ لږه غوندې، ویل پیسې راکړه، ټېله ورکړئ پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړئ. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړي. او وکیل را سره ناست، مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو بم وړي. 50 روپۍ هم ورکړي، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګیستی ګډېږئ، په تورو چایو به ګډېږئ. او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحبه بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې. من جیلونه تېر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ. دا خدای هم خوار نه کا، سړیتوب زده کوي، چېرته انسانان شئ، د انسانانو بچي شئ. وایي دا ملا پکې لاچا کړی، نو دا ته پکې لاچا کړی. ملا پکې لاچا کړی نو دا ته پکې لاچا کړی، یعنی ستا ښکر دی زما نشته.
ستا لکای د زما نشته، ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ تا نه زما څه کم دي؟ که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې، زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې. که ته د پاکستان دا کوسډب ایف او بی اے پاسې، زه د هندوستان د دیوبند پاسې. تاسو پوه شئ؟ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته، ته خو ما ته ووایه. یو شی دی، مولانا زاروی رحمت الله علیه دی، خدای غریب کې رحمت کړي، عجیبه سړی. هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ زمونږ بي دوه سترګې، د دوی بي دوه سترګې. زمونږ بي دوه غوږونه، د دوی بي دوه غوږونه. زمونږ بي دوه لاسونه، د دوی بي دوه لاسونه. زمونږ بي دوه خپې، د دوی بي دوه خپې. زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه. مونږ او دې کې څه فرق دی؟ یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. आवाज راشئ وګورئ. بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مراسي دے ٹی وی بد وي، هم خلاصه خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطایم ټي وی رانه نه وتی، مخ می تور کې او په خره می سور کې. وی سی آر دے ور کرا نو چا کرے چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي. ما ته وګوره، حکومت خو په دې ملک اړو شته نه. همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي راني دي ګاډي وانه. ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه، لګولې دي وه. چې ما زه ورپسې کړم، چا جنډیم چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه. د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یېرئ، خورم درنه یېرئ، قزم درنه یېرئ، ښځه دې منډه وي، مور دې منډې وي، ښځه دې منډې وي، تام نم د ټاک بړوا جوړي. ځکه نه مال سره راځي الیکشن په وخت کې خو ته مولا پکې لا چا کړی دی. نه مولا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی. مولا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري. او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راوغورځيږي او ټول تباہ سمکار کی. خدای چې چا سره څه کوي حق خیر ماره ته خو خیر ماري، ته خو پر دو ملکونو نه خیر غواړي، ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامي خیر. اوس پاکستانیان وایي مسلمان امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامي خیر. ته خو خیر ماري، خیر غواړي، لږ امداد در باندې بندې په ملک کې د سال جوړ کړي. تعالی شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم علي. مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي.
ځکه چې سنبه غټه پرته ده کنه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړي چې الله پاک دلا اتاره جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جمعات کا چې اته واړه جنت دې دلل ورکنو مونږ به کم خواږو. او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه، ما تاسو تورم لیدلی د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلی دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري. سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ماته وی په دې سر صادر واچو. مالولی ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکړي. نو ما تاسو توري معلومي دي.